والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ندلتا دي سنن أبو داود دي إمام أبو داود متعلق خبر من أخرى مملو کی مقدمه کتاب داغی خلاصه دو سیزونه دی. یو ما يتعلق بالمصنف و ما يتعلق بالمصنف. چکم ما يتعلق بالمصنف نو اغم کوئلی موس بوئے ما يتعلق بالمصنف چه تعلق در مصنف کوئی لری نموس با آغا ذکر کیا ما يتعلق بالمصنف. چې کتاب سره چې متعلق دي د دې کتاب نوم دا سنن دی. سنن ابي داود. سنن دا هغه کتاب ته ویل کېږي چې هغې طرز او طریقه د احادیثو ذکر کولو دا په ترتیب د ابوابو فقهیو باندې وي. امام مسلم خپل کتاب طرز او طریقه چې ذکر کړي دا په ترتیب د ابواب فقهیو باندې دی. ځکه تاسو ویلي دي چې فقه کې اول کتاب الطهارت وي، بیا کتاب الصلاة وي، بیا کتاب الزکات وي. امام مسلم امام ابو داود اول کتاب الطهارت ذکر کړی او بیا کتاب الصلاة او کتاب الزکات په همدې طریقې باندې دا ذکر کړي. دې وجه نه دې ته سنن ویلي. سنن ابي داود دا جامع نه دی. ځکه اوس دی ویل چې جامع دې ته ویل کېږي دا مشتمل وي په اته مضامینو باندې: سیر، آداب، تفسیر، عقاید، فتن، احکام، اشراط، مناقب. دا جامع نه دی. ځکه سنن ابي داود کې مغازي نشتا، تفسیر پکې نشتا، زهد د دې وغیرہ د دې متعلق روایات پکې نشتا. نو ځکه ټول مضامین پکې ذکر نه دي، نو دې وجه نه دا جامع نه دی. نو یو د کتاب نوم دې ته سنن وایي، نو یو وجه د تسمیه څوک سوال کې دې ته ولې سنن وایي؟ سنن ابي داود ځکه سنن هغه ته ویل کېږي چې هغې طرز او طریقه د احادیثو ذکر کولو په ترتیب د ابوابو فقهیو باندې وي. امام ابو داود خپل کتاب طرز او طریقه چې ذکر کړی دا په ترتیب د ابوابو فقهیو باندې دی، نو ځکه دې ته ویل کېږي سنن. دویم غرض د امام ابو داود یعنی مراد دا دی غرض د مصنف یعنی وجه د تعریف او زمانه د تعریف. امام ابو داود دا تصنیف کړی دی، وجه د تصنیف څه ده او کله دا تصنیف دا کړی. او دریمه مرتبه کې به خصائص د سنن ابي داود ذکر. څلورم په سنن ابي داود کې ثلاثي حدیث ته نشته. هغه حدیث چې د دې او د نبي صلی الله علیه وسلم په مابین کې درې واسطې وي، داسې حدیث ته نشته چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دې په مابین کې درې واسطې وي. پنځمه مرتبه کې د سنن ابو داود نسخې امام ابو داود د سنن ابو داود نسخې متعددې ډېرې نسخې دي. دا زموږ چې کوم کتاب دی دا نسخه د چا ده او نورې نسخې څه دي. او شپږم مرتبه کې شروح او حواشي د سنن ابي داود. دې باندې څه شروح دي، څه حواشي د علماو په باندې ذکر کړي دي. په دې کې معتمده او بهترینه شرحه او حاشیه کومه وه. نو یو مسله وجه تسمیه خو دې وویل چې سنن ابي داود ذکر چې دا ترتیب په ترتیب د ابواب فقهیو. دویمه مسله غرض د امام ابو داود د مصنف د دې کتاب نه وجه د تعریف تصنیف څه دی. امام ابو داود دا تصنیف ولې وکړ؟ یو غرض مستدلات د ائمو جمع کول چې د ټولو ائمو مستدلات دا جمع کړي.
ځکه ائمو په خپلو مسائلو باندې د احادیثو نه دلیل دا ذکر کوله استدلال کې دلیل حدیث پیش کوله ولیکن د دې احادیثو چې ائمو په هغې باندې استدلال کوله امام ابو داود د ټولو ائمو مستدلات دلته دا جمع د هر امام د مسلې د استدلال او دلیل لپاره امام ابو داود حدیث جمع کړی چې امام ابو حنیفه چې کوم دلیل لري هغې لپاره دا حدیث دی د امام شافعي چې کوم دلیل لري هغې لپاره دا حدیث دی امام مالک چې کوم مسله فقهي ذکر کړې هغې لپاره دا حدیث دی نو دې وجې نه امام غزالي وایي یکفي للمجتهد من کتب الحدیث هذا الكتاب مجتهد دپاره د احادیثو کتابونو کې همدا کتاب کافي دی علامه ابن قیم وایي چې غرض د امام ابو داود د حاسدینو فاعلینو ائمو باندې د هغې تنقید په ائمو باندې نو د مستدلات د ائمو استیعاب یې وکړو دې لپاره چې د دې د خوله بنده شي د فاعلینو فعل ویونکي په ائمو باندې د هغې خولې بنده علامه ابن قیم وایي چې غرض د امام ابو داود د وجه د تالیف نه غرض څه شی دی د حاسدینو او طاعنینو ائمو باندې چې هغې تنقید کوله په ائمو باندې امام ابو داود مستدلات د ائمو استیعاب یې وکړو دې لپاره چې د طاعنینو د حاسدینو خوله بنده شي لکه علم باندې خلک داسې وایي امام ابو حنیفه رحمه الله خبره کړې د حدیث نه ثابته نه ده امام شافعي رحمه الله خبره کړې په حدیث کې ذکر نشته دی جزا نه کړې امام ابو داود د ټولو ائمو مستدلات جمع کړل چې طاعنین حاسدین په ائمو باندې د هغې خوله په دې باندې دا بند شي او پاتې شوه زمانه د تعلیم دا معلومه نه ده او کله چې امام ابو داود کتاب جوړ کړ دا کتاب خپل استاد امام احمد بن حنبل رحمه الله ته پیش کړ نو دا امام احمد بن حنبل وفات په 241 هجري کې شوی دی د دې نه معلومیږي چې زمانه د تعلیم د دې نه مخکې ده خو تعیني زمانه معلومه نه ده امام ابو داود چې کتاب جوړ کړ بیا دا کتاب خپل استاد ته پیش کړ استاد دا کتاب ډېر خوښ کړ د امام احمد بن حنبل استاد ته پیش کړ امام احمد بن حنبل وفات 241 هجري کې شوی دی د دې نه معلومیږي چې زمانه د تعلیم 241 هجري نه مخکې ده او البته متعینه زمانه د تعلیم معلومه نه ده بل خصوص خصائص د سنن ابي داود دی د امام ابو داود په خپل کتاب کې خصوصیات دي یو خصوصیت د امام ابو داود قال ابو داود یو خصوصیت د امام ابو داود په خپل کتاب کې قال ابو داود دی دا باندې درېش پامکې صفحه کې درته راځي قال ابو داود بل صفحه کې راځي ورسته مسلسل را روان دی نو قال ابو داود دا سخت دی هر قال ابو داود غرض په بیانې چې امام ابو داود د قال ابو داود نه څه غرض دی امام ابو داود په قال ابو داود کې یو اشاره کوي اختلاف د رواتو ته قال ابو داود کې امام ابو داود غرض کله کله اشاره کوي اختلاف د رواتو ته او کله اشاره کوي اختلاف د رواتو ته په سند کې او کله کله اشاره کوي اختلاف د رواتو ته په متن د حدیث کې کله قال ابو داود کې امام ابو داود اشاره کوي محض تعدد د طرق ته چې دا حدیث په متعدد طرق باندې دا جمع شوی متعدد طرق باندې راغلی دی او متعدد طرق باندې محدثینو دا ذکر کړی وقال ابو داود دی باندې مستقل رسالې جوړ شوي مستقل رسالې
دې وجه نه ځکه دا قال ابو داود دا سخت او اکثر چې کله د مسلم مقدمین سوال دی نو بعض طالبان دا کوس کې په دا مونږ چې ته وینې کنه ځکه دا مقرر نه راځي بل دې کې دا نه راځي قال ابو داود خصوصیت دی بل کتاب کې نه راځي نو چې تاسو ته ویشي وفاق کے مرادی عمارت امتحان کی مدرسی امتحان کی چارمائی امتحان کی ہم طالبان تاسانی دفارہ قال ابو داود سا محرم ذکر دانے کی خصوصیت نے قال ابو داود دانے پارا تشکیل ذہن دفارہ طالبان توجہ متوجہ کول دفارہ منسوال کے قال ابو داود اور کرتے ہوئے قال ابو داود بکر آگلے زبابر سوال حل کرنا قال ابو داود راغلی اول په حال کما هغه دویم سوال کې محترم قال ابو داود راغلی دوړو کې قال ابو داود یو طرف هم تللی شي او دا قال ابو داود کوشش مونږ وکړو چې کې کم آسان ترین قال ابو داود هغه ورو او بیا سخت پدې نه دا بل دې کې نه راځي دا د خصوصیت یو خصوصیت قال ابو داود دویم خصوصیت امام ابو داود کو بعد اوقاتوں کی سند ذکر کئی دیو سند سره بل سند ذکر کئی او بیا امام ابو داود الفاظ حدیث ذکر کئی دا ہر سند لپاره علایت جدا ذکر کئی یو سند ذکر امام ابو داود اوقات سند ذکر دې سند سره بل سند ذکر کئی الفاظ د حدیث په هر سند لپاره جدا جدا راوړي دا بدل تریش دریم خصوصیت په بعض اوقاتو کې امام ابو داود په ذکر د ترجمه الباب سره اشاره کوي جمع بین روایات او دفع تعارض روایات مختلف راغلي دو روایات متعارض دي امام ابو داود کو ترجمہ الباب کی اشارہ کی جمع بین روایات ہوتا کی اشارہ کی دفع تعارض تھا نن بدر تریشی ابو داود جلد ثانی کی انت بدر تریشی باب الہجرت هل انقطعت جا ترجمہ الباب کی امام ابو داود منعقد کریں یہ سر اشارہ کی دفع تعارض تک ما بین روایت یو روایت کرا دی لا هجرت بعد الفتح فتح نوز هجرت نشتا بل روایت کرا دی کہ ہجرت دا چیزن جاری دا قیامت پوری با ہجرت جاری اس روایت کے تعارض نے امام ابو داود نن بریشی وواسطہ دا ترجمہ الباب بانی اشارہ کی دفع تعارض او جمع روایات دا کی اشارہ دا امام ابو داود خصوصیت سالورم خصوصیت دار امام ابو داود چې کله کتاب جوړ کړ نو اهل مکه د یو مکتوب ولیکو اے اهل مکه ما په سنن ابو داود کې د داس راوی روایت نه ده نقل کړی چې هغه متروک حدیث کتاب یې ذکر کړو نغینا ما امام ابو داود یو مکتوب ولیکل اهل مکه وتا وی اے اهل مکه ما په خپل کتاب کې د داس راوی روایت نه نقل کړي چې هغه راوی روایت چې وی هغه متروک وي دا مې ذکر کړي نه د خپل کتاب او پنځم خصوصیت دا چې امام ابو داود روایت د اقدم مخکې کوي په احفظ باندې یو حدیث هغه لپاره دو سندونه یو سند کې راوی اقدم ده مثلا تابعین خو په بل سند کې راوی راغلی هغه احفظ ده هغه ډیر یاد دی حدیث لرا لیکن امام ابو داود اقدم مخکې په احفظ باندې چې کوم راوی روایت نقل کړي هغه زمانہ مقدم د مخکې ده
دا په هغه راوي باندې مقدم کوي چې هغه احفظ دی. دا د امام ابو داود خصوصیات دي چې حدیث دپاره دوه سندونه وي، یو سند کې راوي اقدم راغلی بل احفظ، دا اقدم په احفظ مخکې کوي او نور صحاح ستو کې هغې احفظ په اقدم باندې مخکې. دا د امام ابو داود خصوصیت. او شپږم خصوصیت امام ابو داود د ثبوت ترجمه الباب دپاره یو حدیث ذکر کوي، یو حدیث د ثبوت ترجمه الباب دپاره یو روایت ذکر کوي، یو حدیث ذکر کوي. او که زیات روایات ذکر کوي لفائدة اخرى هغې کې نور فائده وي، مثلا زیادت د لفظ راغلی وي هغې کې یو چې دی نو الفاظ پکې زیات وي، یو زیاتي مسله پکې ذکر شوي وي، الفاظ مختلف دي، نو بل روایت ذکر کوي. ځکه مقصود د امام ابو داود جمع د روایاتو تفسیر د روایاتو نه دی، چې مقصود امام ابو داود جمع او تفسیر د روایاتو نه دی، نو د هر ترجمه الباب دپاره یو روایت ذکر کوي. ته به اول کې یو ټول روایاتو کې ووایې امام ابو داود دلته ولې خلاف کړی، ځکه دا روایت یې ذکر کړی چې د دې وجې نه الفاظ پکې زیات دي، بلې مسلې ته پکې اشاره دا راغلې. اووم خصوصیت دا دی چې امام ابو داود د یو اوږد حدیث نه په طریقې د اختصار باندې مختصر طریقې باندې امام ابو داود د هغې نه یو روایت اوږد راغلی چې د دې د مسلې مطابق امام ابو داود په هغې کې اختصار کوي. مثلا روایت راواخلي هغه ځای کې اختصار دی. دا د امام ابو داود خصوصیت دی. حدیث اوږد دی، هغه اوږد حدیث نه امام ابو داود یو مختصر موافق د چا سره د دې د مسلې سره چې کوم متعلق وي هغې نه اوږد حدیث ته مختصر حدیث دا ذکر چې کوم موافق د ترجمه الباب سره ټول حدیث ذکر کوي نه، یا خصوصیت دی. ځکه بعضې احادیث ډېر اوږده وي، هغه مختلفو مسایلو باندې مشتمل. ترجمه الباب کې یو مسله ذکر، امام ابو داود د اوږد حدیث نه موافق د ترجمه الباب هغه حدیث مختصر ذکر کوي، اوږد حدیث دا ذکر کوي. اتم خصوصیت دا دی چې امام ابو داود دې په 15 احادیثو کې انتخاب د 4800 احادیثو کړی. 15 کې 4800 احادیث. اوس دی ویلي امام مسلم په 3 لکه کې د 4000 احادیثو انتخاب دا کړی. نو معلومیږي دا امام ابو داود په ډېرو احادیثو کې د لږو انتخاب کړی. 15 لکه کې 4800 احادیث انتخاب کړی او امام مسلم په 3 لکه کې د 4000 احادیث انتخاب هغه کړی. او نهم خصوصیت دا دی چې اول کتاب چې په سننو کې تصنیف شوی دی دا سنن ابي داود دی. د دې نه مخکې جوامع و مسانید و، خو د دې نه مخکې په سننو کې کتاب نو د اول کتاب دی چې دا تصنیف شوی. او لسم خصوصیت دا دی چې دلته د احادیث د احکام متعلق د دې نه مخکې احادیث نه و. احادیث د احکام متعلق د جامع کتاب چې کوم سنن ابو داود دی د دې نه مخکې داسې جامع کتاب د احکام متعلق بل نه و. دې وجې امام غزالي وایي چې یکفي للمجتهد من کتب الحدیث هذا الكتاب. مجتهد دپاره همدا حدیث دا کافي دی. خاصتا دا سنن ابو داود خاصتا مجتهد دپاره کافي دی. ولې ځکه د دې نه مخکې داسې جامع کتاب احکام لرلو. سنن ابو داود نه مخکې دا د ټول احکامو سره جامع کتاب. علامه ابن عربي وایي من كان معه القرآن چې چا سره قرآن کریم وي و ابو داود او ابو داود لم يحتج الى غير نوع د دې نه ما سره بل چاته سره حاجت نشته. ځکه کتاب الله اساس او اصل دی. سنن ابو داود فرمان د اسلام دی، نو بل چاته سره حاجت او ضرورت
هغه دانشته. یو لسم خصوصیت دا دی، یو لوی عالم تیر شوی دی، هغې ته ابوالعلا رحمه الله وایي. دا ابوالعلا رحمه الله وایي پیغمبر علیه السلام مبارک ما ولیدل په خوب. نبی علیه السلام ما ته خوب کې ویلي چې من اراد ان یتمسک بسنتي فلیقرأ سنن ابي داود. دا اراده وي زما په سنتو باندې تمسک وکړي، بیا سنن ابو داود دي ولولي. سنن ابو داود لوستل زما په سنتو باندې تمسک او منګولې لګوي. او څلورمه مسله، سنن ابو داود کې ثلاثي حدیث شته که نشته؟ علامه سخاوي رحمه الله دا په خپل کتاب فتح المغیث کې وایي چې یو حدیث دا په سنن ابو داود کې ثلاثي دی. یو حدیث دا ثلاثي چې امام ابو داود نبی علیہ السلام علیه کې درې ورته دي. د دې راوي روایت کړي ابو برده اسلمي رضی الله تعالی عنہ. او دا حدیث په بیان د حوض کوثر کې دی. د کوفی امیرو هغه عبید الله ابن زیاد نومېده. دا عبید الله ابن زیاد دې صحابي ته وویلې دا برده اسلمي ته هل سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا تا د نبی رسول الله د حوض کوثر متعلق څه اورېدلي دي؟ هغې ورته ویلي ها ما اورېدلي دي. د حدیث حوض کوثر متعلق دا ذکر دی. دې حدیث کې د ابو داود نبی رسول الله باندې کې درې واسطې، لیکن حقیقت کې علما وایي دا حدیث رباعي په حکم د ثلاثي کې. څنګه؟ نبی رسول الله د راوي صحابي نه، صحابي نه راوي تابعي نه، تابعي نه روایت هم تابعي کړی. خو چونکې د تابعي نه روایت تابعي کړی د دې طبقه یوه ده، دا په حکم د راوي واحد دی. نو ځکه حقیقت کې رباعي دی خو په حکم د ثلاثي کې دی، ځکه تابعي روایت کړی دی او د تابعي نه روایت بیا تابعي کړی. طبقه یوه ده، چې طبقه یوه ده نو دا داسې دی لکه راوي چې یو راوي وي، روایت یو راوي کړی وي، ځکه د اتحاد د طبقې د وجې نه ځکه دې ته ثلاثي ویل کېږي. حقیقتا رباعي دی خو په حکم د ثلاثي کې دی، ځکه طبقه یوه ده. او پنځمه مسله هغه نسخې د سنن ابي داود. امام ابو داود دا کتاب د دې نسخې مختلفې دي. د دې مشهور تلامذه شاګردان دي، هر یو جدا جدا نسخه ده. پوره د دې مثال داسې دی، ستاسو ذهن کې خبره شو داسې وه چې نسخې څنګه مختلفې دي. امام ابو داود یو دی، نبي علیه السلام حدیث یو دی نقل کړی دی، نو څنګه نسخې مختلفې دي؟ نسخې داسې مختلفې دي. تاسو اوس درې څلور طالب العلمان هغې تاسو لیکل کوئ. د حضرت شیخ صاحب نصرت هغې خبرې تاسې لیکي. او ماسپښین دا څلور واړه جمع شي وګورئ ستاسو دا لیکل د څلور واړو موافق دي؟ نه، دا به مختلف. یو به په یو طرف باندې لیکل کړي، بل په بل طور باندې، بل په بل طرف، بل په بل، دا څلور واړه لیکل به مختلف. اگر امام ابو داود دا حدیث بیان کړي، یو امام ابو داود دی، یو مغه احادیث دي، خو تلامذو لیکلو کتاب مختلف. نو دې نسخو کې یوه نسخه د لؤلؤي ده، ابو علي لؤلؤي. یوه نسخه په نسخو کې د ابو علي لؤلؤي ده. د دې نوم محمد ابن احمد ابن عمرو لؤلؤي دی. دلته په خپل امام ابو داود په کتاب کې دا ذکر دی. قال اخبرنا ابو علي محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤي، دا د تلميذ او شاګرد دی. او دا هغه سړی دی چې د امام ابو داود نه روایت د دې نسخې کړی دی. او دا په 215 کې دا اخري هغه څوک دی چې امام ابو داود نه روایت نقل کړی دی. او په ټولو نسخو کې دا صحیح نسخه ده چې دا زموږ استاد په مخ کې کومه دې ته نسخه ده ابو علي لؤلؤي ویل کېږي. نسخه ده ابو علي لؤلؤي. د دې نوم محمد ابن احمد ابن عمرو لؤلؤي دی او دا د بصري اوسېدونکی دی.
دا هغه څوک دی چې چا حدیث د امام ابو داود نه نقل کړی او په آخري عمر کې ځکه امام ابو داود 215 کې دا روایت نقل کړی 215 دا آخري هغه څوک دی چې دین امام ابو داود نه روایت نقل کړی او په ټولو نسخو کې دا معتمده نسخه ده او دا نسخه دا راکېجه ده په بلادو د مشرق او د هند کې هند او مشرق کې دا نسخه راغلې دویمه نسخه د ابن داسان دا د شاګرد دی دا ابو بکر ابن محمد ابن بکر ابن داسه تمار دی ورمه خاصه دا نسخه مشهوره د نسخه د ابن داسه دا په بلادو د مغرب کې مشهوره درېمه نسخه د ابو عیسی یا بنیه د خپل نوم اسحاق ابن موسی رملی دی او دا نسخه د ابن داسه نسخه د نزی ده دا هغه سره قریب دي او څلورمه نسخه د ابن عربی ده دا ابو سعید بنیه ده احمد ابن محمد نمیږي 304 کې دا وفات شوی نو څلور نسخې دي یو نسخه د ابو علی ده دویمه نسخه د ابن داسه ده درېیمه نسخه د ابو عیسی اسحاق ده څلورمه نسخه د ابن عربی ده لیکن زمونږ استاسو په مخ کې چې کوم متداوله ده او دا د هند او مشرق په علاقو کې مشهوره ده دا نسخه د ابو علی لولوی ده صحیح نسخه دا ده امام ابو داود نے په آخري عمر کې دا روایت نقل کړی دي چې چا د سنن ابو داود نقل دی دا ابتدایي شاګرد ابو علی لولوی دی دا به کړی شپږمه مسله شروع او حواشی دې کتاب ډیر شلو نه بلکې د 500 نه زیات قدیم زمانہ کې ډیر وخت مخکې د دې شل یو د دې شرح معالم السنن د یو لوی عالم شیخ ابو سلیمان احمد ابن ابراهیم خطابی رحمه الله دا هغه جوړ کړی ولیکن دا شرح دا په نسخه د ابن داسه باندې دا باقي باندې لګیدلی دا امام ابو سلیمان احمد ابن ابراهیم په شرح جوړ کړی دا په نسخه د ابن داسه باندې دویم شرح د علامه ابن رسلان دا د علامه ابن حجر شاګرد دی دې شرح جوړ کړی په 8 جلدونو کې او شرح ده او دریم شرح مرقات الصعود الى سنن ابي داود دا د علامه سیوطی رحمه الله شرح ده دا په 3 جلدونو کې پنځم شرح تهذیب السنن دی دا علامه ابن قیم جوړ کړی تهذیب السنن خدا قدیمی شروع دی دې قدیمی وي معالم السنن قدیمی دی وامدارنګه دا شرح د شهاب ابن رسلان ابن حجر شاګرد دام قدیمی ده مرقات الصعود قدیمی دی المختصر للمنذری دام قدیمی دی تهذیب السنن قدیمی دا پنځه شرح دي دا ټول قدیمی شرح وجديد شرح كيو عون المعبود ده عون المعبود شرح سنن ابي داود دا سرور جلدونه كده دا مولانا محمد اشرف عادل آبادی جوړ کړی سرور جلدونه دوی شرح بدر الموجود ده بدر الموجود دا پنځه جلدونه كده دا مولانا خلیل احمد سارپوری رحمه الله بلس کاله کې دا جوړ بلس کاله عربي شروع بهترین مفصله شرح چې پوره وضاحت کړي دا بدر الموجود عربي دریم المنهل العذب المورود دا امام ابو داود شرح ده خدا پوره شوی نه الذين علاوه دي باندې حواشي دي کشوي فتح الودود دا ابو الحسن رحمه الله یو شرح کړی التعليق المحمود دا یو حاشیه ده علامه فخر الحسن دریم انوار المحمود دا شیخ الهند خلیل احمد سارپوری شبیر احمد عثمانی شان ورشای کشمیری رحمه الله
د هغې د تقریرونو یو مجموعه ده هغې ته ویل کېږي انوار المحمود د هغې تقریرونه لیکلي شوي هغې نه یو مجموعه جوړه شوې او په اردو کې د دې شرح چې کوم دي ډېرې مختلفې دي خو دا الدر الممدود چې مولانا محمد عاقل جوړه کړې ده دا ټوله لګېدلې نه ده اوس ټوله لګېدلې ده دا جدیده هغه دا شپږ جلدونو کې ده تقریبا دا شرحه په نسبت سره نورو ته بیا جامع ده عربي شرحه تصوف اهلي البذل المجهود دا بذل مجهود ده دا پنځه جلدونه کې او که یو سړی وایي اسانتیا دپاره اردو اخلي نو دا دور ممدود دا په نسبت سره بیا ښه شرحه ده دا په شپږو جلدونو کې ده د دې نه ماسوا نور هم ډېر شروحات په دې باندې دي ځکه کتاب باندې شروحات زیاتېږي دا د دې دلیل دی د دې کتاب د اعتماد د دې کتاب د صحوالي د علما محدثینو توجه دلیل دی ځکه دې باندې شروح او حواشي دا هم ډېر زیات دي اللهم صل على محمد